إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم صدق الله العظيم. عزیزان و محترمو، सूरत नूर आयत नंबर 6 تا आयत नंबर 10 पर आयतुना तो सिमखिता तिलावत शल दिन मखी दि जिना मुतालिक 3 अहकामात बयान शल नंची की मायती करीमात तिलावत शल पदवो आयतुनो की दि जिना मुतालिक सलरम हुक्म बयान दा जागीता लिआन विले कीजी। लिआन माना दो चियो बल बांधी लानत कवल मुलाना खवित विले कीजी चियो बल दी पुरा दी अल्लाह दी गज़ब नाज़िल दलो बद्दुआ कवल और दी शरीयत को इस्तिलाह की लिआन मियाँ बीवी आहोता मखसूस अल्फाजो सरा कसम वर कवल देता लिआन में नहीं कीजी और दीदी तरीक़ेकार दादा कि कचरी उकास आगी पुखबले बीबी पुखबले शज़े बांधी जिना तोहमत व लगवाल और शज़ा खपल खावंता दरविगजुन होई चेतो दा तोहमत मो बांधे दरविगजुन लगवलला लिहाजा सोची चा बांधे दरविगजुन दे जिना तोहमत वल गई और बिया साबित न की पुकवयो नसरा जो दागी हुक्म परुन यतनो की तिरशवा चागी तोहमत लगवन की तबो अतिया कोड़े लागी और सजा काजीना मुतलबाओ की कि देमो खावंत दा अतिया कोड़े वल गवाशी मो बांधी तोहमत लगवलला नुदी सूरत के वो काजी दिखावन दा मुतलबा कई कि तू किन तोहमत किम इल्जाम लगवला दा आगे बांधी गवयोन पेश का और जिनादी पूरा सलोर गवयोन आईनी शाहिदीन कि बगोस्तर को बांधी वो कतलेवी ओस कचेरे खावन सलोर गवयोन पेश कर नो मामला खत्म शुला शज़े तबो आगा हद जिना वलगीजी यानी चिकिम सजो शरीयत मुकर्रर करे दो अभी मिलावशी और कचेरी सरी सरा गवयोन नश्तदा तोहमत लगवला दा गवयोन नश्ते सरा नबी सूरत के लिआन कीजी ची दो आयतों के आगे बयान दा लिआन दी पूरा तरीका डालो कि अवल बो काजी सड़ी न मुतलबाओ की खावन न मुतलबाओ की कि तो सलोर कसमुना दे शहादत को अल्फाज सरा सलोर कसमुना ओखरा सलोर जालिबो दे शहादत को अल्फाज सरा कसम हो की कि मो किम इल्जाम लगवला नुज़ो शहादत को कसम खुनो चागे की जरिश्तु नहीं हो सलोर जालिबो तो वो अल्फाज सरा कसम होगी और पिंजम जालिबो बियादा अल्फाज अदा की चिका चिरे दगा इल्जाम की ज़ो दरविगजुनो नो पमो बानी दे अल्लाह लानत हुई
با قاضي چې کله دنه مطالبه وکړي د قسم، اوس که چیرې دای قسم نه خوري، قسم نه پسټ سي، نو بیا به قاضي ته دا اختیار وي چې دا قید کړي. هره پورې قید کړي تر څو پورې چې یا خو په خپل ژبې باندې اقرار وکړي چې مو په خپلې ښځې باندې ترویغزونه تهمت لګوله ده. نو چې په خپلې ژبې اقرار وکړي چې مو ترویغزونه تهمت لګوله ده، نو حد قذف اتیا کوړې به ته ولګي چې حساب ختم شي. او که چیرې دای قسم دې پوره تیار شول، قسمونه وخوړل، هغې بعد و بیا قاضي ښځې طرف ته متوجه شي. ښځې ته به وایي چې استاد 4 قسمونه وخوره. هغه به 4 قسمونه دې طریقې سره خوري د شهادت په الفاظو سره چې مو باندې چې کوم تهمت او کوم الزام خاوند لګوله ده په هغې کې دا درویغزونه ده. 4 ځلې به دا قسم وخوري او 5م ځلې به دا الفاظ ادا کړي چې که چیرې د مو خاوند په دې خبرې کې رښتونه وي، نو په مو باندې د الله پاک غضب وي. ښځې نه به قاضي مطالبه وکړي د قسم. که چیرې ښځه هغه قسم ته تیاره نه وه، ښځې قسم نه انکار کول، نو بیا به قاضي ته دا اختیار وي چې دا ښځه هغه قید کړي. هره پورې قید کړي تر څو پورې چې په خپلې ژبې باندې اقرار وکړي چې ها د مو خاوند چې کوم الزام لګوله هغه الزام نه ده، حقیقت کې مو نه ګناه شوی دی. نو چې په خپلې ژبې باندې اقرار وکړي، نو دې ته به هغه سزا میلاو شي، حد زنا به تجري کړای شي. او که چیرې قسم دې پوره تیاره شوله، قسم یې وخوړل، دغه 4 قسمونه یې وکړ، نو هغې بعده په 2 میاشت کې چې کوم د لعان والا حکم ده، لعان والا معاملات هغه پوره شوله. اوس په ظاهره کې خو خاوند ها قسم وکړ، ښځې ها قسم وکړ، هر یو خپل ځون صفا کړ، خو لیکن حقیقت کې چې کوم ګناهګار ده الله پاک ته هغه معلوم ده. نو د دنیا سزونه خو د قسم دی واجب دوی پات شل، خو لیکن آخرت کې به دو کې هغه چاته سزو ملویږي چې کوم هغه په درویغه باندې قسم خوړله ده، چاهې خاوند خوړله چاهې ښځې خوړله ده قسم دی وجې. نو قیامت کې به هغې ته سزو ملویږي او دې سره سره د دوی په میاس کې به نکاح ختم شي. سړي ته به دا ویلی شي چې ته خپلې ښځې ته طلاق ورکړه، زونه جدا کړه. که چیرې سړي ښځې ته طلاق نه یې کول، نو حاکم وقت قاضي وقت ته به دا اختیار وي چې هغه د ښځې او د سړي په میاس کې هغه تفریق وروولي، خپل میاس کې جدا کړي سره. او دا جدایي به داسې وي چې بیا کله هم دوی خپل میاس کې نکاح نشي کولی، دا همیشه دې پوره یو بل باندې حرام شول. دا د لعان طریقه کار ده چې کوم 2 ایتونو کې بیان شوی ده. خو دلته کې یو اهم خبره دا ده چې دې نه مخکې د تهمت یوه سزا میلاو بیان کړی شوه، یو قانون بیان کړی شول پرون ایتونو کې. هغه قانون هغه چې یو عام کاس یو بل عام کاس یا ښځې باندې تهمت ولګوي او بیا یې ثابت نه کړي، نو 80 کوړې به یې طلاقي. دلته چې کوم دا قانون نن ایتونو کې بیانېږي، دا خاص ته چې سړی خپلې ښځې باندې تهمت ولګوي. دا الله پاک بیل بیل بیان کړ، بیل بیل ویلې بیان کړ. دې لعان والا قانون دې نافذولو پورا شریعت هغه د خاوند د جذباتو او د خاوند د احساساتو او د هغې د نفسیاتو پورا لحاظ وساتل. ځکه چې یو عام سړی کا چا باندې تهمت ولګوي، نو اوس دا سړی هغه څوک وایي نه په یو ګناه باندې او د سره ګویون نشته ده، نو دا سړی ممکنه ده چې بس خاموشه پاتې شي. که چیرې زه قاضي مخې ته دعوا کوم چې دې کاس بدکري کړې ده او بل طرف ته مو سره ګویونو نصاب نه ده پوره، نو بیا خو به قاضي هغه مو ته کوړې لګوي چې تو درویغزونه تهمت لګوله ده، نو هغه خپل زون کوړو نه بچ کولو د پوره بدای خاموشي اختیار کړي، خبره به وزغمي. خو لیکن بل طرف ته د خاوند والا معاملات دې نه ډېره سنګینه ده. هلته کې د غیرت والا معاملات چې یو سړی خپله